دې وخت کې موږ په غریبو خلکو ته ټیم میستو او د ورکو ژڼکیو چې کوم ده د دوی زړه د کومې نه قدر وکړو د جلسې او د محفل خو لکه مونږ پروګرام داسې و چې دوی ملګرو ویل چې صرف د چایو طرف وشته ده او هغې دپاره لکه مونږ یو جلسې په شکل یې واچو چې وړه باندې جلسه مطلب چې مونږ هر د جلسې یو مشر ضروري وي نو تاسو په زړه سره په تاسو په امید سره انشاءالله موږ صدارت لپاره هارون بھائی انشاءالله مقرره کړې ده دې پروګرام سره بداوي صحیح دی بیا زه د طلاب ته دعوت ورکوم چې راشي تلاوت کلمه پاک ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. بل موږ مطلب چې زړه مو غواړي چې لکه شخصي صاحب ته دومره قدر یې کړو چې څومره موږ خپل حیثیت ته نه هم زیات وي ځکه ده چې د کوم د پښتو د نام د ناموس کوم الفاظ دا لکه پښتنو په اګین وخت کې مخته بیایي په اسمبلی په فلور باندې که هغه چې د قوم خبره وي چې د پښتو خبره وي پنجاب کې ها په سند کې ها په بار ملک کې دا چې کله ها لار دا د صرف د خپل پښتو الفاظ چې کوم دا همیشه د پښتو شملای او چې کړي دا چې په کوم ځای کې وي نو همیشه دا موږ لپاره قابل فخر ده یقینا دا کوم نوی نسل چې روان ده دا ما چې دوی صاحب ته اوس هم مطلب چې ویلو چې دا نوی نسل تا باندې انتهایي زیاته مینه کوي ځکه دا نوی نسل کې هغه پښتو هغه جذبه راچګه شه او دې کې مین مرکزي کردار یې تا هم ده چې ته کله په اسمبلۍ ته لاړ شې خپل پښتو روایت ته که ته چېرته کې وي تا د پښتو چې کومه شمله اوچته کړي موږ هغه ته مخکې خراج تحسین پیش کړی او اوس هم خراج تحسین پیش کړی او ډېر یقینا مطلب چې دومره د مصروفیت وخت ده اوس ملګرو وي چې دا چې مخکې کله مشکلې ته راغلی و نو باران ما ورته ویل چې دا خو داسې سړی قهر کې دی راولي چې کله باران خراب وي او تیږي نه دي تا راولي نو خدای رحمت چې شته باران کړی الله دې تا سفر موږ ته مبارک کړي نو موږ انشاءالله لکه ته چې اوس د کوم ټیم باندې راغلی د ملګرو ته خدای شته چې موږ ویلو چې تاسو چې کړی موږ په یو جمعې ورځ مقرره کړې وای چې د خلکو ته د مشر پاته لګېدلو مشر ته پاته لګېدلي وي چې د خلک باندې څومره مینه کوي دته ما خپل یو ریکویسټ وکړو چې موږ خلک ټول درنګوال دي فیکټریو کې کار کوي مزدوران دي موږ چې کله د کلي د وطن د روایت ابتدا راغلي چې کله موږ جلسې ته یا چاته درنه شي کوو نو موږ جمعې پر ځای ورکوو ځکه چې موږ خلک ټول په جمعې پر ځای په چوټۍ باندې وي خو دا ورکوي چې نه موږ جلسې پروګرام نه موږ د تیاري وي چې موږ سره به چای څښي نو انشاءالله که زندګي وي ډېر زر به موږ تا ته د جلسې پروګرام په د خپلې کلي کې ښه پاور شو تا ته مطلب چې ډېر زیات مینهناک خلک تا سره ډېر خلک مینه کوي هغه مطلب چې موږ نه اوس موجوده ټیم په سکرین باندې نشته دي انشاءالله هغه به رسي او ته به موږ تا ته به ښه درون پروګرام کوو که زندګي وي ډېر ټایم دی نه اخلم ځکه چې ما ته پته دی تا یو منټ یو سیکنډ قیمتي ده او موږ ته یقینا ډېر زیات ټایم راکړو موږ تا اوس هم مشکور یو انشاءالله چې څو پرې موږ همدې وي تا قدر تا مطلب چې موږ شکرانه دا به موږ په زړه کې وي اوس د خپل مطلب چې د کوم ینګ کسان چې د کوم تا فین دي دې کې لکه زه خو تا ته دوی ویلو چې زه د جمعیت یم خو د نور ټول کسان او زه جمعیت یې یقینا تر څومره کسان چې د ټول نه زیاته مینه زه تا سره کوم ځکه چې تا کوم ځان ناموس باندې تا خبرې کړي دا د هر پښتون خبره ده هر پښتون اواز تا اوچت کړی ده نو زه اوس مختصر ټیم لپاره مطلب چې خپل مشر ته هارون بھائی ته ریکویسټ کوم چې دا خپلو خیالاتو اظهار مشر به ورستو دای به ورستو شکریا ادا کړي مشر وکړه سر بیا دې مطلب چې راځي چې موږ کوی چلاوندې ټیم سره نور زیات کې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او بریالۍ خاورې د پښتانه د ډېر ننګیالي ټبر خټک دلته په دې کلي کې په دې حجره کې محترم رؤف خان په مشرۍ کې راغونډ شوو. خټکو ډېرو درنو سپین ږیرو ځوانانو مشرانو کشرانو له اوله خو زه دغه ځوانانو شکریا ادا کوم چې موږ ته یې دعوت راکړ. دلته موږ راغلو ډېرې خوندورې چای ډېرې خوندورې غذا ملګري وو چې دا خلک د تا سره ډېره مینه لري. الله پاک دې مینه ورسره وکړي. ما سره مینه لري رب دې مینه ورسره وکړي. ولیانو موږ ته مې عزت راکړئ. خدای پاک دې تاسو ټول ته عزت راکړي. ورونو دلته ټول عالمان خلک ناست دي. که زه دا ووایم چې موږ دې حجرې نه بېغرضه راغلي یو دا رښتیا نه ده. بېغرضه صرف د الله پاک ذات انسان و انسان ته مجبور دی. انسان و انسان ته اړ دی. انسان د یو چا کره ورځي یا مسافر وي په یوه حجره کې کښېني شپه غواړي یا خدای مکړه یو دروند کور خو راوښتی یې ګرځي چې سړی پورولی موږ کومک راسره وکړي یا یو په زړه بده اخته یې شي هارون خان فلانی خان مولوي صاحب کومک راسره وکړي په دې کې یو لار راوښیاست یو جرګه راسره وکړي. موږ راغلي موږ هم غرض راوړی. البته غرض مې دانې نه دی. په ساده ټکو کې خپل غرض تاسو ته بیانوو. تاسو به دغې پارټۍ چې یاست زنده باد. پښتونخوا ملیان پارټۍ د پاکستان د نورو پارټیانو څخه دا یو خو جلا لري. موږ خپلو کارکونانو ته هم ویلي دي خپلو ملګرو ته مې هم ویلي دي چې په خپله جلسه کې د پښتانه په جرګه کې به داسې خبره نه کوئ چې ته یې د خپلې کور نه مخ نه کړې. داسې خبره به نه کوئ چې ته یې د خپلې مور پسې مخکې نه شې کولی. په بله پارټۍ پسې په چا په مور په پلار پسې خبرې کول دا سپک خوی دی. دا د پښتو خلاف خوی دی. پاچانې دي لیډران دي پښتانه یې ویني هر څوک ښه دي که بد دي ځي. البته راغلي یو تاسو هم راغلي یاست وخت مو ضایع کړی دی. خواست درته کوو زموږ خبرو ته غوږ ونیسئ. د زړه په غوږو یې واورئ. که زموږ خبرې خدای مکړه موږ به نه به پوهېږو. که زموږ خبرې خدای مکړه د پښتو د چوکاټه د باندې وي موږ ته یې وروڼه یو موږ به نه یې پوه شو راویښه دا کلمه درته لا اله الا الله محمد رسول بیا یې نه کړو. که داسې یو خبره وه چا ته داسې ښکاره شي چې خدای مکړه د خدای د لارې خلاف یا د هغې سره خدای مکړه په تضاد کړي. مولوي صاحب دي والد محترمې دي ګډ پښتانه یاست موږ ته یې راوښیاست د وروڼو رنګ یې راوښیاست موږ یې بیا نه کړو. البته یوه خبره که هر څوک وکړي هارون خان یې وکړي احترام یې کوو ملا ملګری یې وکړي مولوي صاحب یې وکړي چې وروره کښېنه پښتانه ډېر خوشحاله دي خیریت دي نه لوږې شته نه سپږې شته اسمان لوړ دي مځکه کښته ده. دا خبره نه مني دی چاته. خو دا یوه خبره زه ډېر انکار یم. نور زه ډېر ملنسار ډېر تابعدار سړی یم. وروڼو راغلي یو پښتانه وایي د کام ناتار په کام راګرځي. د کام وړې برخه که چا وړي د کام په لښکر راځي. په یوه ګل نه سپرلی کېږي. موږ کام یو موږ پښتانه یو. زما هم داسې د پښتانه وطن د پښتونخوا پر سینه باندې یو ځای کلی شته د ده هم شته د بل ملګري هم شته یو د خاورو جومات موږ هم لرو. خو موږ ته دا دغه لوېدلې د زمانو چې پښتانه ته افغان ته ګرد جهان تلکې درولي دي پرېږدي یې نه. موږ کام یو زموږ عزت او خدای مکړه بې عزتي سره شریکه او بیا زموږ د ټول کام عزت د دغې خاورې سره چې موږ ته د پلار نیکه ده په توره پاته ده د دې سره تړلی دي. که دا خاوره په عزت وه پښتون کام به په عزت وي. علم دین به په عزت وي تبلیغی به په عزت وي پروفیسر به په عزت وي ټوپک والا به په عزت وي شپانه به په عزت وي غوبه به په عزت وي ښځه به په عزت وي نر به په عزت وي. او که پښتون کام په دغه حالت کې چې بلکل نن حالت تر اوسه پورې خو دغه حالت دی. اوس ځینې الله پاک ځینې نعمتونه ښکاره کړي دي. نن د پښتون کام ګرد افغان لر بر افغان ګرد پښتون داسې دی لکه مسافر مرغه. بس دی په روزګار کښې ورک دی لکه کرکرې
لکه یلی درې کاله مسافري کې راځي د بچیانو په خولي کې دا نیمه نه درې میاشتې اچي بیا دی ورک بیا دی ځي 3 کاله بعد 4 کاله بعد دا یو ډېر خطرناک حالت دی یو مسافر ټیک دی دوه مسافر ټیک ګرد کان مسافر ګرد کان چوکیدار ګرد کان په تکلیف اخته دا سوال موږ راولي چې ځان راسي د دې علاج زموږ ښځې غریبانې میړه یې ورک کړي زوی یې ورک کړي پلانه یې ورک کړي اوس خو تعلیم یافته سوي دي مخکینی تعلیم یافته چې لاس به پورته کړي چې خدای پاک دا زموږ د کام څنګه قسمت جوړ کړي دلته عالمان ناست دي قسمت په عربي ژبه کې یوه برخه ده الله پاک ننګیالی دی الله پاک غیرتمند دی الله پاک بهادر دی الله پاک چې برخې ویشلې پښتون افغان وطن ته یې ډېره غني برخه ورکړې په قرآن کریم کې چې الله پاک کوم نعمتونه په جنت کې بیانوي یا په سوره رحمان چې کوم نعمتونه الله پاک بیانوي دا ټول نعمتونه په دې وطن کې شته انار شته زیتون شته انګور شته خرما شته پلانه شته سره زر شته سپین زر شته پټرول شته هېڅ نوم پر دغه نعمت شته لیکن موږ به پر وږي سوال دا ده زه ولې ورغلم ما په وطن کې هر شی شته زه له بله زکات نه غواړم موږ د بلې ولې منډې وو مجموعي د انسانانو هر کله یو چوک لري هر کله یو بازار لري بیا مسافران نه ځوانان خلک سره کښېني بیا ګپې کوي جرمنیان هم کښېني انګریزان هم کښېني چینیان هم کښېني نور خلک کښېني بس یې دا یو څوک په رسمانو غږېږي یار دا انډسټریل دودونه ډېر سوي دي او پلانی شی خراب سوی دی دا دنیا ته بدرنګي راځي دا دود باید کم شي یا دا فلانی شی دی سوی دی یا کمپیوټر کې پلانۍ ایجاد پکار دی په ساینس کې پلانۍ ایجاد پکار دی زموږ د حجرو مجلس که دلته په دې ځای کې دی که په غزني کې دی که په مکور کې دی که په کوټه کې دی چې چیرې د پښتانه حجره ده هلته مجلس دا دی یاره مزدوري به چیرې کړي یعنې زموږ د کام سوال دا دا سوال نه دی چې د بچیانو تعلیم به څه کوو دا سوال نه دی چې د بچیو واده به څنګه کوو دا سوال نه دی چې یونیورسټي مدرسه به څنګه جوړو یاره مزدوري به چیرې کړو بیا نو موږ د لګیاري مزدوري حالت دا دی نن دا ډېره ښه حجره ده ښه ښایسته جوړه ده دا ګرده ده په دې کې نه د سرکار کومک شته نه د بل چا کومک شته په دغه منګولو موږ جوړه کړې په دغه منګولو که موږ حجره جوړه کړې ده که دیوال دی موږ دغه منګولې خرڅې کړي دي په دغه په مټ یو د خټو دیوال جوړ کړی دی بس نور پیسې نشته زموږ د نیستۍ دا حال دی دا زه قصدن کوم پنګوندې د خلکو ذهن ته خبره ولوېږي زموږ د نیستۍ دا حال دی دا کور د کلي د خدای آباد 200 کوره وي څو کوره وي کینه 3000 کور کړ دا اوس 15 ورځې بعد اختر کمکی اختر هر پښتون هر انسان دا خواهش لري چې د اختر په ورځ د خپل کور ته خپل لور ته خپل بچي ته خپل بابا ته یو لوړ کپړې یو څپلۍ وکړي که پټکی نه یو سپینه خولۍ وواهه په دې قسم زه ولکه ګناهګاره دا 3000 کوره دي په دې کې 1500 کوره هم 1500 کوره هم دا توان نه لري چې دوی په دې اختر هم په دا بل اختر هم خپل بچي ته جامې ور وکړي خپل لور ته دې وکړي خپلې معنې ته وکړي خپلې خور ته او که په کوچني اختر وکړه په لوی اختر یې ولاړ دا څه زندګي ده لاسونه یې وګوره د هر سړي د هر سړي لاس وګوره زه ګرځم زه خو لکه برګنه په ټولو ګل یم خلک ښه ډوډۍ راکوي بستره راکوي خوند راکوي د بل کور شوه چې لاس ورکړي د پښتانه سړي د پروفیسر ماسې وه د یو علیم الدین ماسې وه چې لاس درکړي ته چې وه لرګی په لاس کې راکړي دومره سخت لاس له محنته چې دا ګوتې داسې شي لیکن چې ته وګورې زندګي دغه دا کاکا دی دا کاکا دی هغه کاکا دا زندګي ده زموږ دا نیستي دونې پخه سوې ده دا بېغوري دونې پخه سوې ده چې د شادۍ په ورځ هم زموږ ښځې ژاړي تا به د زوی واده یا به د بچی پیدا سوی یا به د وراده پیدا سوی ټکان به وي خوشحالي به وي یا به واده دریا به وي تنبل به وي ته چې راشې کور والا به ژاړي یا به د لور ژاړي موږ په چی ژاړي خوشحالي به ترې دا به وکړه یا پلانی ولې به ژاړم که صنوبر د لیوی څنګه خوند یې کړی که جمعه ګل د لیوی څنګه خوند جمعه ګل وکړه نو شادۍ نه راځي نو دغه نه راځي دا ډېر خطرناک حالت دی په دې کې موږ کام ته خواست کوو یو کام د موږ سره عقل شریک کړو
د مړه سره پوه شریک زموږ خبره مه منئ د موږ سره عقل شریک کړئ قرآن کریم کې الله پاک وایي زه د هیڅ قوم حالت نه بدلوم تر هغو پورې چې هغه قام د ځان د بدلېدو اراده نه وکړي انقلابونه ولس کوي تبدیلیان یې ولس راولي باچلي ولس اړوي دا دونه پوخ قانون دی دلته علما ناست دي بابا هم ناست دي بچی هم ناست نور مهمي دا دونه پوخ قانون دی چې دا قانون الله پاک د پیغمبرانو لپاره نه دی بدل کړی موږ وایو 1,40,000 پیغمبران معلومه څلور کتابونه یې څلور پاتې یو سړي ته به الله پاک ووایي چې ته زما نبي یې زما پیغمبر یې ورسه د خپل قوم غږ وکړه راټول چې پیغمبر اعلان کړي خو جنت یې خور جنت پر ده فرض دی معصوم د ګناه خلاص نور چې ته به ګرځې خپل ولس په وکړه کدې د ولس یو غوټه پیدا کړه یو پارټي دې جوړه کړه یو ډله دې جوړه کړه بیا نصر من الله یو فتح کوي او که دې نه که پیدا بس پروا نه دی ستا خپله خواري وکړه دا واقعیت نوح علیه السلام 900 کاله تبلیغ وکړ ځینې مفسرین وایي 900 کاله ځینې مفسرین وایي 600 کاله تبلیغ یې وکړي اخر ستړی شو خدای پاک ستړی دا پوري خان دی زه خبرو کوم دوی پوري خان دی زه دغه کوم دوی څنګهول کوي بس زه ستړی یم دغه کول هغه ورته بابا ته بس ته کښتۍ جوړه کړه دا کښتۍ پیدا کړي دا د سره سپاره کړه نور به خدای خیر ډېر پیغمبران خلکو ورېبل پر نس یې حلاله کړه داسې پرې کړه په درخت پورې یې وتړه بې حسابه پیغمبر د بني اسرائیل بیخي ډېر پیغمبران مړه کړه عیسی علیه السلام یې سم په دغه پورې ټک وه په دغه ټک وه نو عزیزانو هغه پیغمبران انقلاب وکړي چې د ولس یو څه ډله ورسره ملګرې شوه د موسی علیه السلام سره ملګری شو دغه غلامي یې ختمه د محمد پیغمبر سره ملګری شو دی په خپل یتیم اکا خپل تره سخت مخالف په قرآن کریم کې یوه سړي ته په وینا بد ویل شوي دي هغه د ده تره تبت ید ابي لهب وتب دا د ده پلار و دا یې ګرد مخالف و لیکن چې ولس سره ملګری شو بهترین انقلاب شو په 30 کاله کې ګس تر اوسه پورې دنیا ورته حیرانه نه دوی مړي شوي دوی دغسې د دنیا ته بل راواړول نن اسلام د یو ډېر ضروري نظریې په معنا ژوندی نو عزیزانو چې پیغمبر د ولس بې کومکه پر مخ نشي تللی نو موږ ته به الله دا بنده کې نه غواړي زوی نو موږ ته هم د پیغمبرانو دا سنت راپاتې دی چې راځي په اجرو ومومي مسایل خو د مسایلو سره په ولس مخامخ افغان خلک وایي ولس زده کړه بیا ولس ته ورشه د ده مسایل دي ولس په مسایلو پوهېږي ځان منظم کولی یو څوک غواړي چې دی تنظیم کړي یو څوک غواړي چې دی دغه کړي سره راټول کړي صفونه یې برابر کړي بیا انقلابونه اسان موږ څه وخت د پښتو خبره کوو زه پښتون یم یو نارې جوړ شي ښارونه ټلویزیونان چې دا د نفرت خبرې روانې دي دا فلانا ده دا پښتانه ده دا قرآن شریف کې نشته چې د قوم خبره کوي وایي دا پاکستان خرابوي فلانی وایي زه فلانی کوم وکاکا زه پاکستان نه خرابوم زه د قرآن کریم د علم په رڼا کې تا ته وایم الله پاک په سوره روم کې وایي زما د ربوبیت په نقش کې یوه نقشه دا ده چې د آدم علیه السلام او د حوا دا بچي وژبه نه وایي بل ځای الله پاک وایي ما نه دی لېږلی هېڅ کام پیغمبر یا رسول بې دغه کام بې ژبې بل ځای الله پاک محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي او محمد قرآن کریم ما ډېر اسانه کتاب بلسان قومه ستا د قوم په ژبه در لېږلی دا یوه خبره ده عالمانو ته کوم دیني عالمانو ته چې پر دې ته سوچ وکړو موږ ته د رب العالمین 4 کتابه پاتې څلور سره ده رالېږلي دي رالېږلي انسانان دي نو که د ژبې اهمیت نه وایي بیا به د الله پاک دا 4 کتابونه په یوه ژبه د موسی علیه السلام د کتاب ژبه هغه ژبه ده چې زه د قوم ده د عیسی علیه السلام د کتاب هغه ژبه ده چې هغه د ده د قوم ده د داود علیه السلام د کتاب هغه ژبه ده چې هغه د ده د قوم ده د محمد صلی الله علیه وسلم د کتاب هغه ژبه ده چې دی اول ورته مخاطب عربي ده نو چې الله پاک د انسانانو د ژبو خیال ساتي پاکستان ماما ته ولې موږ پر ژبې پابندۍ لګوي
موږ د اردو مخالف نه یو خدای دې وکړي موږ پښتانه بچیان دي د دنیا هره ژبه زده کړي لیکن خپله ژبه به نه هېروو نن ساینس دا ثابته کړې ده چې د انسان ذهن په هغه ژبه کې زیاته وده کوي چې دی د مور په غېږ کې زده کوي چین په اسمانو کې ګایېږي ځکه تعلیم یې په خپله ژبه کړی دی امریکا په اسمانو کې ګایېږي په خپله ژبه تعلیم کړی دی روسۍ په اسمانو کې ږغېږي په خپله ژبه تعلیم کړی دی موږ خپل خلک راسې ورکوي یو فرانسوي عالم دین عالم دغه وایي سوشیالوجي ماهر وایي د یو قام سره چې د ده تاریخ هېر کړه دا دی دی لکه د کشمي حافظه چې وه غږ مه لرم موږ پاکستانیان یو زه دلته پوښتنه کوم تېره ورشه اوس دلته چا وویل ور قانون پاسي که چا په پوځ خبره وکړه چا فلانا وکړه دې چې 3 کاله جیل دي که 10 کاله جیل زه به څه کوم موږ په اشاره وګایو ته به درواغ وایې زه به دا نه چې دروغجن یم ته به بدي کوې قوم به وژنې زه به تا ته نه وژنم مه وژنه او که 3 کاله نه که 10 کاله نه مطلب دغه زموږ ډېر پښتانه بیخي ډېر دي بس یې په جیل نه بس هر څوک شي موږ ته الله پاک دا وایي خدای پاک دا وایي بلکې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تر ټولو افضل جهاد و جابر سلطان ته رښتیا خبره کوي موږ لیوني نه یو ته وا د قوم خبره نه ده د موسی علیه السلام ټوله پیغمبري پر یوه خبره د ده قام د یهود هغه بل غلام کړی دی وهي یې زیږري یې تنګوي یې واړه واړه بچي یې حلالوي الله پاک ده ته وویل موسی علیه السلام ته موسی ورسته وپیرون ته ووایه چې زما قام ستا له بندګۍ خلاص کړي غلامي په قرآن کریم کې الله پاک بندګي بللې ده بندګي به د یوه الله دی بل چا ته به نه وي موسی علیه السلام ته ورسته وپیرون ته ووایه زما قام ستا له بندګۍ خلاص کړي بل څوک دا کار کوي که نه کوي هارون خان دی د مولوي صاحب والد صاحب دی دا بل سپېژنې دي تر هغو چې موږ سره پوهېږو موږ ته به دعا کوو موږ دا فیصله کړې دا مې په اراده کړې دا مې د خدای په فضل کړې ده چې د خپل قام د لوږو سپوږو حالت به بدلوو د موسی علیه السلام په سنت او یا به داسې میله جوړوو چې دی هم ولکه خلق وایي داسې میله به جوړوو چې دی هم د ده سم د کور دار وایي دې دپاره موږ راغلي یو قام ته وایي چې وقام د جنګ په ورځ آس پې نه چربېږي د جنګ په ورځ آس پې نه چربېږي وایي زوی هلته وها چې پر رمه لیوان نه یې ګرځوي تا ته اراده ده د قام په معنا نن د پښتانه د افغان نسل خوشي روان سمه نه دې د ښځې سر معلوم دی نه دې د نر سر معلوم دی نه دې د عزت سر معلوم دی دا اوس هغه کوټ په شپاړس که دېرش مړي راوکړي څه یې کوي پر څه شي ووکړه پښتانه وطن کې مرګ پر دوې خبرې دي او په قرآن کریم کې بیان دی په پښتانه وطن کې مرګ پر دوې خبرې دي خدای مکه یا به چا د چا نازولي وژلي حیا به نه کوي کډه به نه کوي مرکه به نه کوي دا به خامخا وي یا به څوک د چا په عزت بلوچېدلی د چا د کور بې عزتي به یې کړې دا به خامخا وي نور پښتانه مړي نه کوي په سوره المائده کې الله پاک هم دغسې وایي الله پاک وایي مسلمان یې نه دی یاد کړی انسان یې یاد کړی دی وایي که چا یو انسان بې دې پوره مړ کړي چې د بل انسان وژلی او یا یې په علاقه کې فساد پیلاوه که دا چا مړ کړي دا داسې دي لکه روغ انسانیت چې مړ کړي او که چا یو انسان د مرګه خلاص کړي دا داسې دي لکه روغ انسانیت چې خلاص کړي موږ بدي نه کوو موږ جنګونه نه کوو د امونې ولې تر عباسي نه دا لیکلی تاریخ وایي محمود نه وایي هارون خان نه وایي د مولوي صاحب د والد صاحب نه وایي دا سړی نه وایي هغه نه وایي د دنیا تاریخ دا وایي چې له امو هغه دریاب دی چې وروسته زموږ بارډر اوس پر هغه باندې 4 ملک رانیز تاجکستان دی ازبکستان دی کرغیزستان دی دا څه نیولې د عباسیانو یا د رجیلانو پوهې لیکلی تاریخ دا وایي چې دا وطن د پښتانه د هغه وخت څخه چې عیسی علیه السلام نه و زېږېدلی د ده کور دی د ده د اوسېدو ځای دی دین به یې بدل و مذهب به یې بدل و خو دی پر دا وطن پروت دی موږ ګډ پښتانه ډېر په ښه ټکو باید جهان ته دا ووایو چې د امونې ولې تر عباسي نه دا وطن ما ته چا په خیرات نه دی دا وطن ما ته چا په زکات کې نه دی راکړی زه د چا همسایه نه یم دا وطن ما ته د خپلو معلومو او نامعلومو لکونو انسانانو د سر په سودا پاته کېدای شي د دغه حجره لاندې
د شهیدانو ډېر اړونو ته کېدای شي د فیل په عمله حجره کې دغه یرغلګرو د لښکرو هډوکي د اسکندر د لښکر د چنګیز د لښکر د فلاني د لښکر موږ وطن پر یو چارسو پروت دی پر چوک پروت و چې شا به د هندوستان میدانونو ته تګ راوښت پر دې لورو به راووتې زموږ به ورسره مشکلات غریب خلک وشو دا یوه خبره ما اوس ذهن ته رالوېدلې ده پښتانه چې واحد قام دی دنیا کې ډېر قومونه دي پښتانه واحد قام دی چې یو سړی یو بل ته لاس ورکړي وایي ستړی بس دا په دنیا کې نشته نه عرب ته وایي نه پنجابی پنجابي ته وایي نه جرمنی جرمني ته وایي هلو هاو ار یو ته څنګه یې کیف حالک کیف انت فلانه داسې وایي دا هېڅوک ورته نه وایي چې ستړی بس د دې سمه دا معنا کښلې ده چې دا قام چونکې پر یو چوک پروت دی ګرد عمر ستړي ته مخامخ هر 10 کاله بعد یو زمری به راروان هر 10 کاله بعد یو زمری راروان نو بس دغه یو بل ته راغی کور هارون خان ما ته وویل ما هارون خان ته وویل چې هارون خان همت به کوم ستړي کېږو روغبړ کې نه موږ بل ته وایي دا زموږ ستړي کوي نه چې ستړي شو نو پلان یې مات شو دا داسې د روغبړ برخه شوه بیا یو شاعر یو شعر ویلی دی نوې زمانې دی که د زړې زمانې دی ما په سمنې کې په کس وویل په بي بي سي به مو ووایي ښه داسې مال خلک یې واوري شعر داسې و ویل دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو یو دښمن چې ووهو بیا بل وهو بیا بل دا زموږ قسمت دی را رسوي موږ لیوني نه یو نه موږ چا سره بدي کوو نه موږ چا سره جنګ کوو نه موږ چا سره غږ کوو خوشحال بابا ستاسو زما پیسه در نږدې دی ستاسو مشر نیکه دی دې علاقې دغه دوه شعر دي یو شعر یې دا دی وایي راځي چې په نام پښتون غوڅېږي پرې خوښېږي چې په نام پښتون غوڅېږي پرې خوښېږي اورنګزېب داسې بادشاه دی د اسلام دا پنځه سوه کاله چې په نام پښتون غوڅېږي پرې خوښېږي اورنګزېب داسې بادشاه دی د اسلام بل شعر کې وایي د چی چې د اولو الامر ځکه نه کړم چې اطاعت د اولو الامر ځکه نه کړم اطاعت د اولو الامر ځکه نه کړم خلیفه د زمانې په زړه کافر قرآن کریم وایي چې د اولو الامر دغه منل فرض دي منې نو دا هغه دیني مسله چې بیانوي وایي اطاعت د اولو الامر ځکه نه کړم خلیفه د زمانې په زړه کافر اورنګزېب دا ول ټکول د زمانو مشترکي اوس که تاسو په شان ما شاعر دی شعر دی ووایه دا وایي نصرتونه پیدا نو څوک ووایه غالب ټیک غالب زنده مستکیمیر فقیرانه آی صدا کرچلی میا خوش رو هم دعا کرچلی علامه اقبال دوی وایي علامه اقبال د پاکستان خوب لیدل اشر یې لیدلی و نو ته یې منئ موږ یې منو علامه اقبال اتیا کاله مخکې یو شعر ویلی دی په فارسي دی علامه اقبال وایي آسیا یک پیکر آب و گل است طالبان به پوهېږي ځوانان پکې زه ترجمه آسیا یک پیکر آب و گل است ملت افغان در آن پیکر گل است از کشاد او کساد آسیا از فساد او فساد آسیا وایي په فارسي وایي که ایشیا ته یو کالبوت وبولې یو جسم یې وبولې نو افغان پښتون دا د ایشیا زړه دی که دا زړه خوشحاله و ایشیا به خوشحاله وي که په دې زړه کې غم و ایشیا به خفه وي نن یو 40 کاله کېږي چې موږ په وطن کې غم وي انسان د علم هغه معیار د ځان رسولی دی وایي دا دنیا په حشرات الارض ښایسته ده ماران مه وژنئ ګړمان مه وژنئ دا زریله اشراف الارض مه وژنئ پړانګیان مه وژنئ مزریان مه وژنئ سږې مه وژنئ وسۍ مه وژنئ تنزرې مه وژنئ زرکې مه وژنئ دا د دنیا ښایسته ده اخر زه د تنزرې قدر یې وکړم دا زما سر دا زما مال دا زما عزت په دنیا لیلامیږي دا زه د تنزرې قدر یې وکړم دا اوس په دغه جنګ کې
زموږ د پښتانه د افغان عزت د دنیا په هر مملکت کې دا وجره په دې نه ده خلاصه چې هغه نجلۍ خو د بل ځای وه ستا خور نه وه زما خور خوا ستا خور نه وه د یو ازبک خور خوا ستا خور نه وه د یو سلیمان خېل خور خوا دا اوس یو څلوېښت کاله کې دا جنګ په افغانستان کې شروع شو په دې جنګ کې د الاسکا د سکیمو منصب سکیمو هغه میږان چې نیسي ملایان خوري دوی په یو ګاډۍ چې کښېږي د سکیمو محاسبه د افغانستان په دې جنګ کې هر نسل راوي جنګ هر مذهب راوي جنګ هر بر اعظم راوي جنګ جنګ یې جوړ کړي جنګ یې وکړي زموږ جنګ چالو دي ګپ کړه ظالمانو هم جنګ خو یې ختم کړی خو مو بیا د کافرانو څه موږ ګیله نه مسلمان ملکونه در 50 زیات سعودي عرب کویت فلانه اندونیسیا ملایشیا نمونه یې اخلي تر 50 ملکونه زیات ته یې ولې نه راځئ ته خو مسلمانان یې د قرآن حکم ونی قرآن کریم وایي که د مسلمانانو دوې ډلې په جنګ سره اخته شوې فاصلحو بینهم او بیا غوښ ونیسي چې کوم ګرم سوات رنګه موظف خلک دي موږ پښتانه کې موږ پښتانه یو لیکن سواتیان په پښتنو کې هغه خلک دي چې د چاقو چړې سره لري خلک توپمچې چړې چاقوان سواتیان نه دي تا د سوات نیولې تر خیبره پورې تا زه وزیر مسعود فلانه په چیش باندې مړ په مسعودو کې به دوه کوره دا یې 200 کسه 200 کسه به ستا په اصطلاح دهشتګرد خو تا ټرېن کړي تا جنګول په افغانستان کې 200 کسه به وو تا د ګرد مسعود کورونه په تیارو وویشتل ولې خدای مکه د دې حجرې خاوند 2 کسه 15 کسه جنګ کوي جنګیان دي د دهشتګرد بولي دا حجره خو نه ده دهشتګرد دا ولې نه دی مالک دهشتګرد دی هغه پټ په غار کې شوار څه پیدا کړ دا حجره ولې نه دی دا کله ولې نه دی په شمالي وزیرستان کې زه ځوان وم اوس هم فهم ګزاره کوم لیکن ځوان نه یم په سن یو هغه کې زه ورغلم جهانګیر خان زمیني شمالي وزیرستان شپږ زره دښمن مړ کړي داسې هوار کړی لکه دا میز اوس کرکټونه پکې زموږ موږ که پر دې ته اعتراض کوې دا وایي د پاکستان مخالف ولې چې وروره پر هر شي پالیسي ودرې چې ته زموږ د چا نه علاوه یې بل خبره لکه د څوک چې مرده بل خبره هم لکه د څوک چې مرده په چیش معنا ده په چیش معنا شان پوهېږي په چیش سلګونه خلک اویا زره یا اویا زره دې نه دېرش زره دې نه لس زره تا زره پښتون د سواته تر وزیرستان او د افغانستان د تاسو په چشمه ته په دې دغه کوي چې زه یو پټکي ته مې دغه ورکړي شمله ورکړي یا مې خپل بریتو ته رشته ورکړي یا مې خپله ږیره لږ لمونځ کړی یا لږ په حیا ګرځم په دې ته ما په ټوپکو رايته خدای ته وګوره مه کوه داسې پاکستان جوړ موږ پاکستان ماتول نه غواړو له عموني ولې تر اباسینه دا وطن 3.5 کاله کې زما او ستا د پلار ټاټوب کېدای شي دا ټول شهیدان باندې غزه راشي دا موږ چې وایي دا مځکه د خټک ده دا د یوسفزي ده دا د رزاق ده دا د ګوراني دا د ګلجي ده دا زموږ کمال نه دی دا زموږ د هغو معلوم نامعلوم شهیدانو کمال دی اوس پر موږ دا پور دی هارون خان باندې پر ما باندې پر دې کاکا پر دا پور ده چې موږ دا وطن دا زموږ نوی نسل هغه اړه چې اوس په کې ګرځي چې دې ته په شرم کې وایي دغسې یې نه کوله لکه د هغوی چې موږ پر وږي ګرد کړي دي په غرو سره اچول کېږي خبره زموږ غربت دونه ډېر دی چې زموږ دا واړه بچیان د لوبو ټایم نه دی پښتو وطن دی د سیالۍ وطن دی فکر نه شي کولی دا کښېنئ په دې بازار کې په یو مستخانه کې لګیا دی بل کښېنئ لګیا دی د کبابي سره مړ دی زه خو دا وخت چې لوبې کول یا دا وخت چې مور ښه تیار کړی یو سکول یې دغه کړی نو دې حالت کې عزیزانو دا کار پکار دی چې موږ غږ سره وکړو خپل صفونه برابر کړو اباسین هلته چین وروسته ګټ کړو دا اباسین د دنیا په لسو دریابونو کې لوی دریاب موږ یې اباسین ځکه بولو چې زموږ د وطن ټولې اوبه کې لویږي بومله په دې کې لویږي چوچیو دره په دې کې لویږي د بنو کورمه په دې کې دغه کېږي د ژوب دریاب په دې کې دغه کېږي
موږ پر غاړه پراته یو هارون خان پکښې زه پکښې مولوي صاحب پکښې د دریاب پر غاړه خدای ته خواستي په خدای باران پر دې فرشتې خاندي چې اوس سړی دومره لوی دریاب لیدل کړی دی کور په خوله کې دی د کور په خوله کې د خپل دریاب دی پر ځمکو خو زه نه شم راوړلی خو همت وکړه خپل دریاب راوړه موږ په جنګ اخته وو دوی انګریزانو ته تسلیم شو سکر بیراج یې جوړ کړي فلانی بیراج یې جوړ کړي فلانی بیراج یې جوړ اوس وایي اوبه زموږ دي ته به تر قیامته ګزاره کړو ورته ته یې کوي خټک هم ته یې نه بېګو موږ که واس پیدا موږ که واس پیدا کړو خامخا به انشاءالله تعالی د عباسیانو دوی موږ ته خامخا راکوي چې موږ د خپلې ښایستې مځکې په اباد اوس شکر دی کومې دغه سوال دی زموږ بې حسابه مدرسې دي فضل الرحمن ته به خواستو ډېر لوی عالمان شته چې ورور خدای ته وګورئ دا د پښتانه کیس په بین الاقوام کې هم بحث کوي په پاکستان کې هم بحث کوي د قرآن کریم په اړه په دې مغرب قرآن کریم ونیسه په دې کې ښایسته کتابونه ورسره بحث کوي وکیلانو ته به خواستو چې وکیلانو مهرباني وکړئ دا تور کوټک یا ګنډپور یا پلانی ورور هغه نوکري به ماته کړي دا زما حق دی د پاکستان په قانون هم بین الاقوام قانون زما وطن دی خو جډیشیل په زما بچیان که کلرک و که چوکیدار و که دا په سلګونو په زرګونو نوکرۍ دي کم سے کم دا غریبان خو دغه سره وګرځي د دوبۍ د کراچۍ او که نه راکړې نو جډیشیله دا ګرانه ده زه به د عباسین پر غاړه ترخې وویشتم او اسمان ته به ناست یم چې خدای باران وکړي وروره زما وطن کې تیل دي زما وطن کې کرومایټ دي زما وطن کې جپسم دي زما وطن کې ګیس دي نفرتونه له بې انصافۍ راځي که یو پلار د خپلو څلورو زامنو منځ کې انصاف نه کوي دا بچیان سره خوري که ښه تربیت ورکړی و د بابا سره به جنګ نه کوي په خپله بې نه سره کوي دا ورته وایي چې بابا به ستر شي ته زما پلار یې د مګور ته یې واده وکړې ما مګور ته یې بله رنګه کوي ما ته یې بله رنګه کوي دا زندګي نه چي ځکه الله پاک وایي قرآن کریم کې وایي اعدلوا هو اقرب للتقوی تاسې عدل کوئ عدل بنیادي خښته ده چې د ښځې سره عدل نه کوي ستا واده نه چلېږي چې د لور سره عدل نه کوي ستا واده نه چلېږي هغه پاکستان د نرانو ملک دی په بې انصافي ملک چلوي چې کوم سړی خرڅېږي هغه وفادار دی چې کوم سړی لکه غوڅکی په یو بل ځای خرڅېږي بل ځای خرڅ کېږي هغه وفادار دی او چې نه خرڅېږي هغه د وهلو وړ دا چپه ده په دنیا کې خلک دغه به شي عزت کوي چې زه یې شخص چې نه خرڅېږي پیسو یې رانیسه په پیسو یې خرڅوه هغه یې لوږي هغه یې شپږي ډېر خلک درې زره کور دي نیم باریان چې دا روژه به زه څنګه تېروم ته وړه به پرکه ته ګوړه به پیدا کړه ته چای به پیدا کړه د پیشلمي دغه به پیدا کړه په دې کې ته پاکستان داسې چلوې یو نوما احمد کار دی یو پلانی سړی چې د پلاني پارټۍ ممبر د سینټ چیرمن دی دا شي عدم اعتماد ووټو هغه ته وویل چې ته د پلاني پارټۍ خپلې پارټۍ ته یې مور کړو پلاني ته یې تاسې دیوه لیکه وکړه اویا کروڑ روپے پر یوه لیکه اویا کروڑه په اویا کروڑه موږ د څلور ضلعې څلور میاشتې غوړ ډوډۍ خوړی چې توبې کړه دا نو یو اویا کروڑه نه دي او بل په 10 کروڑه بل په 8 کروڑه بل په 15 کروڑه شپږ عربو روپۍ د کوټې اسمبلۍ دا اسمبلۍ بیا د آیا بلای راغله وزیر اعلی دا به چی شو کړی بیا فرض که تا زه خدای دې وساتي خدای دې وساتي تا زه واخیستم په 10 کروڑه روپۍ زه دې وزیر اعلی نو زه خو دې په دې بیمارۍ عادت کړم دا خرڅلاو که ما ته سهار لیکې 10 کروڑه ډالر راکړه یو د پاکستان هم خرڅوم د مور جنای هم خرڅوم د غیر دا حالت کې موږ راغلي په کام ګرځو چې وکړو داسې سره جلګه شو داسې سره دغه شو یوه خبره خطرناکه ده چې اوس یو دوی کوي د افغانستان د جنګ څخه د خلکو دا هیله وخته چې دی به افغانستان یا پښتانه غلامان کوي داسې یو کیسه یې جوړه کړې ده په جهان کې په هره ریډیو کې چې پښتون معنا دهشتګرد پښتون ژبه یې پرېښود هم کې ژبه نه ده پرېښود دا دهشتګرد دی بس ښه بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر سړی راوي موږ به دا خبره ډېره واضح کوو وګر جهان ته چې وکاکا موږ نه دهشتګرد یو
موږ به ګرځیان ته دا وایو چې موږ انسانان ټول د آدم علیه السلام او حوا نه بچي موږ سره وروڼه ته تورې د خدای کار ته سپین یې ته شنې سترګې ته خړې سترګې ته پیرې سترګې ته هندو یې ته سیک یې ته مسلمان یې هر څه چې زه مسلمان نو ګزاره به څنګه ته عیسایي ته یهودي یې ته هندو یې ته سیک یې ته فلانی بودھ مت یې ته فلانی یې زه مسلمان یم ګزاره به څنګه سره د ګزارې لپاره موږ باید وګرځیان ته دا ووایو د ګزاره دا ده زما دا د خاورو جوړ جومات دا په کاڼو مه وله زه ګرجه په کاڼو نه زما دغه د خاورو د جومات عزت کوه زه د ګرجې عزت کوم دا قرآن شریف هم وایي قرآن شریف وایي تاسې د هغه ټولو ځایو احترام کوئ چیرې چې زما نوم اخیستل کېږي بل ځای وایي تاسې د بل خدایانو ته بد مه وایاست کړي خلک بیا ما ته بد وایي بیا په قرآن کریم کې آیت کرسي کې الله پاک وایي چې لا اکراه فی الدین په دین کې زور نشته موږ سره مختلف خلک یو انسانان یو د آدم بچیان یو ته خدای منې کې نه منې زه یې منم نو په ګزاره سره زما د مخې د خدای کالي بل خبرې نه چې دې څه ولاړ ته پوه څوک نه جواب چې زه مسلمان یم ته به زما د دین بچیان ته موږ باید چې دا مذهبي طور دا ټریننګ ورکړو بچی په تا چې خپل دین څومره ګران دی په تا چې خپل دین ګران نو که ته په تا چې خپله مور څومره ګرانه ده د بل هم د بل مور ګرانه په تا چې خپل ګرانه د بل نو که ته د خپلې مور عزت غواړې د بل د مور په عزت کوې که ته د خپلې خور عزت غواړې د بل د خور په عزت کوې که ته د خپل دین عزت غواړې د بل په دین منلې نه او په کور کې په کلي کې به دا ورته وایي چې زویه که هر څه ووژې شوې ظلم به نه کوې چې ته په کلي کې یو ټبر یې شپېته کوره او یو ټبر دی هغه 12 کوره دی 10 کوره دی ته په زورور یې کېدو نه پرېږدې حملې په کوې ځکه یې قبضه کوې فلانا کوې فلانا کوې دا ظلم دغه نه کوې قطعا به نه کوې او که د ظالم او د مظلوم جګړه په داخلي کې وهم که په کرک کې وهم که په پښتونخوا کې وهم که په امریکا کې وهم زویه طبیعت به دی جوړوې چې ګرد عمر به د مظلوم ملګري کوي ظالم سره به نه کوي بل دا ورته وایي چې زویه خپل حق و بل ته پرېښودل دا بېغیرتي ده دا به نه کوي ظلم به نه کوي کرکې به نه جوړوې او خپل حق و بل ته نه پرېږدي دا چې موږ بشار دا رنګل شوي موږ پاکستان چلول غواړو موږ دهشتګرد نه یو امریکا ته هم وایي د موږ سره د عیسی علیه السلام زیږېدنې د مخه اوله دهشتګردي سکندر اعظم کړې وه هغه د یورپ بله اخري دهشتګردي د کښې دفعه چې پر هندوستان انګریزانو قبضه وکړه د کښې دفعه بیا د موږ سره بیا دهشتګردي سوې ده هغه بیا د یورپ موږ دهشتګرد نه یو د دنیا ټولو سیلانیانو لیکلي دي په افغان وطن کې زه ګرځېدلی یم دا ډېر ملنسار خلک دي ورسه په جومات کې کښېنه وایي زه مسافر یم دی دا پوښتنه نه کوي څوک بستره هم در کوي کټ هم در کوي ډوډۍ هم در کوي په مخه ښه ها یوه خبره ده و جهان ته باید موږ دا ووایو چې دا زموږ وطن پښتونخوا دا زموږ مور ده دا په موږ ګران ده که دې ودې ته په چپه سترګه وکتل بیا زه خطرناک یم بیا ستا سترګې هم باسم زه ځان سترګې باسم بیا تا هم وژنم ځان هم ما په وطن ملنډې نه وایي ستا په وطن نه پاکستان دی پاکستان موږ چلوو په ایمانداري یې چلوو د هغې دپاره لومړی شرط دا دی پی ډي ایم موږ جوړ کړي هغه لومړی شرط دا دی د آیین کې دغه راواخله دغه حلف دی فوجیان هر فوجي چې حلف راخلي وایي زه دا حلف اخلم چې زه به په سیاست کار نه کوم ته یې وینې دې کار ته درېږي دی به د سیاست ته وځي که سیاست یې خوښ دی بیا د اردي وکړي بیا د اردي وکړي بس دا دې چې ګولې ګرځي بیا د باندې ته باندې دا ولګي چې د خټکه څه غوښتل څو ګلا کار دته درې زره کس څلور ټوکې نه شوې دا ګرځ ما بندګان هغه یې اردي ته کړي دی برګېډیر یې میجر یې ورته میجر ته کپټن کې کپټن ته سپایي کړي دا خیال چې ریټایر شي بس خلک رومان وکړي په بازار کې ګرځي بادرنګ رانشي هیڅوک روباټ نه وسره کوي ټول انسانانو سره رویه نه ساتي د خپل کلي برګېډیر څوک روباټ نه کوي چې ورته برګېډیر په ما کې چوت نه و او چې راغله وازه تا عزیزه ګرځو گزاره کوي هغه تربیت یې دونې غلطي چې دې په پولیټیکل شتایتین کوي موږ د فوج مخالف نه لیکن فوج به لکه د دنیا فوج داعش په چاوني کې گزاره کوي
موږ به په تڼاکو لاسو ټینک برابرو، جاز ور برابرو، کارتوس ور برابرو، توپک ور برابرو، چې جنګ راغی جنګ به څه کوي زه رسم کوم. نه هارون محمد جهاز چلولی شي، نه فضل الرحمن راکټ چلولی شي، نه زه ټینک چلولی شم. د جنګ خو نه یې زه خو خبر یم، د جنګ خو نه یې کوې به ته. د شا خدای ډوډۍ ووډۍ شړومبې ټکا د نکاح به مړ کړو. و دی لیونی سوی دي چې هر شی به زه لرم په ما کار بیا داسې نه ده. حلف قسم دا موږ ګرځو ته ناست دا ګرد چې زموږ مړي سوي دي په لکاو زموږ د یوه د مور نکاح نشته کاغذ، زموږ د یوه د خور نکاح نشته. په حجره کې سره ناست وو، ما مولوي صاحب ته وویل مولوي صاحب ما ته وویل چې ما یو زوی دی درته ورته ما وویل ده راغی. دا حل د چا پلار مې نشي ماتولی، د چا پلار یې نشي پښتو دې وکړه پر دې پښتنو بدۍ سره کوي. ورور پلانې غرنې سره تللي ما ته یو زوی مې درکړ اوس درته انکار. دی حق داسې بولي لکه ملنډ وي. ما ورته فوجي ماما مې راباندې وکړ خپل کار کوه. ته لاریون چلوې، ایلرسین چلوې، چرکه هم کوې، هم څه شي ښوده که څه به دا هم کوې. اوس مې اورېدلي وایي بکري خلاص بکري دا یې پټاټې و دا وغه سموسې و پېسټیان نو حلوایان به حلوایان به پېسټېږي خټک خوارکۍ به لارۍ چیرې چیرې چې ته یې نرسي کوې. ټیکهداري از موږ خټک به ګزاره کولی، انجینر مجینر سړک یې جوړوي هغه ته کوې. موږ ته څه شی راپرېږدي؟ دا ستا کار دی، هغوی پکې کار شوی دی، په هغوی کې کار شوی دی. د هندو سره بده خبره دا چرکي ژنې کوو بد کار دی، دوی بدې خبرې کوي. د هغه د جواب اوس هېڅوک نه. شیخ رشید یو موږ سمارټ بم جوړ کړی دی، اټم بم. لیونی یې کړي هغه خلک ګیلاس پرې کړي چې پاکه دی. زموږ دی اسانه کار دی، ستا راواخېستې مفتش کې خلک یې مړه کړل، خلک بېخ نه وکړي. دا چا سره اټم بمونه دي؟ خبره دا ده ISI MI انټيليجنس ایجنسیانې خدای دې دا دومره مضبوطه کړي چې د CIA مضبوطه شي، د KGB مضبوطه شي، د موساد مضبوطه شي، د فلانا مضبوطه شي. خو سیاست په کار نه ده. پاکستان مات شوی دی، زموږ سیاسي ایجنسیان په دې کار اخته دي چې راسي لیډر ایجاد. اوس یې مړی لیډر نه ایجادېږي. وایي کوم کتاب کې دې ویلي دي، په کوم یونیورسټي کې دې ویلي دي؟ لیډر دا بلا ولس سره دي. دغه ایجادېږي، ښه بلب ایجادېږي، ښه پنکه ایجادېږي، ښه جیپ، ښه ګړۍ، ښه کمپیوټر. کېدای شي یو پاکستانی یو نوی ایجاد کړي. لیډر نه ایجادېږي، لیډر د ولس سره دی. ستا څوک ورسره راپېږي؟ ولس دا سړي ته ووټ ورکوي. ته پر ده څه اعتراض دی؟ چې تا خامخا یو غوږ نیولی شي هلته یې ولکه هغه ته دې ورکوي. هغه ستا ماما دی، ستا څه دی ولي یې. تا کله فیصله کوي ولس دې سړي ته ووټ ورکوي. بس هغه زموږ نماینده دی. پرېږدي. دنیا خبره دا ده پیلې موږ جوړ کړی دغه لپاره چې فوج په سیاست کار نه لري. هر چا چې ووټ وګټي هغه پارلمنټ به وي. هغه پارلمنټ به د هرې پالیسۍ منبع خارجه پالیسي، داخله پالیسي به هلته جوړېږي. فوج په سیاست کار نه لري. دا شیان فلانه شیان به مرکز شي، نور به خلک وګیاړي. پنجابي سره موږ دې نشته. دا که زموږ ګناه کبیره بولو چې د یو انسان سره دا وایي ستا ژبه فلانۍ زه کرکه کوم. یا ته ستا خپله ژبه ده، زما خپله ژبه پنجابی یې، خدای دې ستا وطن سره زر ته مبارک. بلوچ خدای دې ستا هغې جنت الفردوس کې تاته مبارک. سندی ستا دې خدای د بهترین د جنت ښکلی تاته مبارک. چې زما وطن دی په دې کې الله پاک کوم نعمتونه پیدا کړي، په دې باندې به ما ته عیني طور دونې ګزاره راکوي چې زه د دوبۍ په مزدوري راوړم. او که نه کېده اول یې په خواښ غواړم، په زاري یې غواړم، د وکیلانو په بحث یې غواړم، د علماو په بحث یې غواړم، په جلوسو یې غواړم. او که دې مجبوره کړم نه چې د ټالۍ لرګی ټینګ دي که دغه ده د بیرې بیا یې خاص د بیرې پر صوباړې غواړم. خامخا مې ترې راکوي. بیا خو موږ دې ته مه مجبوره کړو. راسئ سره کښېنو، ښه ملک یې وچلوو. هر شی په کښې د دنیا شی راسئ کښېنو. دغه دپاره عزیزان موږ کلي په کلي ګرځو. اوس د خلکو ډېر احترام راکړی دی، ډېر عزت یې راکړی دی. خدای دې دوی ته عزت ورکړي. یوه خبره ده پښتو وطن کې چې د خټکو سپین ږیري یاست، مشران یاست، دا احسان به نه راباندې کوي. پښتو وطن دی چې دره نوم ستا کړی چې کله به راکوې کاکو تاسو وایئ چې کله به راکوې مېلمه دې یم، یو ګزارې قدر بستره به راکوې،
دا اودس اوبه به راکوې چې زما کارونه دې در کوم دا به یو پر بل احسان نه کړو دا نن راکوې به چې تا زما پیسې د شوې ټکرې وخوړې خټې که راغلی زه به یې ساده کړم البته دنیا سره رالنډه شوې ده کله پر لپیړ شو یا چمن یا کوټه یا لندن انسانان خو دې که پر لپیړ شو کې لږ خلک یا هم دا ګډ پېژندل ګران کار دی که پر لپیړ شو موږ هم دوه تکه شو یو هارون خان به انشاءالله نه راڅخه کېږي ښځه ته رسېدلې ده چېرې دا به ستا زړه پرېږدي به نه وپېژنم دا کاکا به نه وپېژنم هغه به نه وپېژنم که چېرې پر لپیړ شو تا ته خاص ته وایم دی به نه کوي چې پلاني ځای کې زه ولاړ وم دوی راغلي وو غټې غټې خبرې کولې زما سره یې ګټه ورغوږ وو غږ به تېره باندې یو سړی خبره واوره زموږ کلي د فلاني کلي چې راغلی دا سړی دا یې تکړه موږ نه شي ګریوان د شروع چې راته څه رالاړوم بیا اوښه لاړوم د ګوړې چای تر مړېدو ده کولی چې څوک چې سړی ته د ګوړې چای دا د کولی شي کارون خان غوښتې هم که تا غوښتې هم که دې کاکا غوښتې که دې کاکا غوښتې هم که دې ځان ستې کور ودان مستې دې ټایم ضایع کړي پر دې سوچ وکړي د ولس بې کومکه هېڅ دغه نه کېږي مولانا صاحب بیمار دی خدای دې جوړ کړي د ځینو ملګرو به داسې یو دغه کړو شوي چې یاره فلانۍ پارټۍ یا فلانۍ پارټۍ د پي ډي ایم سره یا څه شوي دا یي د محمد صلی الله علیه وسلم سره د جنګ په ورځ اول جنګ اوله غزا غزوه بدر اوله غزا و خلک روان و غزا ته هم ځینې خلکو وویل معنی خو ډېرې ولې موږ جنګ نه کوو موږ نه ځو د څه موږ په مخه مشکل نه یو بل جنګ کې غزا کې ډېرې باندې ځینې خلک پاتې شو بیا د قرآن کریم یو آیات پسې یېرېږي یو آیات کې الله پاک د محمد صلی الله علیه وسلم ته وویل جنګ و ته لکه ښځه کور پاتې شوې ته لکه ښځه کور پاتې شوې په راروان جنګ کې هم ولکه راسره ولاړ شي دا آیات دی دلته خو پاتې شوې چې دا راروان بل جنګ کې په دې کې هم ولکه بوسه که څوک راسره تلل په خوشحاله چا پسې بد نه وایي خدای ته خلاص وشي خدای پاک پر موږ فضل کوي زموږ د ایمان تنګونه راټینګ بس انشاءالله چې مولانا صاحب خدای جوړ کړي روژه تېره شي موسم برابر شي چندې منډې وکړي جنډۍ منډۍ جوړ کړي کوچني چې بستره مستره برابره کړي چکر هم دی میله هم ده یو لس پنځلس ورځې د اسلام آباد نه ولاړ شو های هوی به پر جوړ ما خو مولانا صاحب څه وویل ما خو مولانا صاحب څه وویل چې داسې وکړم چې کوم خلک خلاص شي اسلام آباد هغه به راسره ولاړ شي خو دې نورو غږ کوو چې موږ ولاړو ته ګلې ډیپټي کمیشنر دفتر ته ګرځي راګرځي چې اوبه راکړه چې شی راکړه اوبه راکړه چې دوی هم طاقت نه لري چې نه پولیس اسلام آباد رالېږلی شي نه د خرچوکو د کورناباده سوېږي ډېرې ضلعې دي په دې کې انشاءالله هر ځای موږ دوه زره کسه درې زره کسه پیدا کولی شو چې وروره انصاف مسلماني حق د علم مرد آباد د مظلوم بیا دا به نه کوو وروره قرآن کریم په ښه پوخ ضمانت کړی الله پاک په قرآن کریم کې پوخ ضمانت کړی وي چې د ظالم او د مظلوم په جنګ کې د مظلوم ملګری بل دې څوک زموږ ملګري نه کوي چې دی زموږ ملګری یې موږ په اخلاص ولکه د ولس موضوع کې هېڅوک ټیک هېڅوک موږ به دې د عمران خان سره نه ده چې عمران لرې که پلانی راوړی یا موږ به دې دا ده دغه عمران دې وګټي لیکن په سم ته به کار نه پلوې ISI, MI, da Imran de Ugati, Mulana Mitran Timurин, ANP de Ugati, People de Ugati, Plana de Ugati, the King of Lusty. That's a Gati, Mahan, Hayata, Layada, that number one, then the Shelley door. That a very much school for most psychological Babiki, Nelly, Nina, the Jagan, the Nasarugora, some Jews last who win the citizens. The Kinch, the Hak Habara Rice, بیا انشاءالله که زه سپېږلی یم که پر سر ویښتان نشته بیا انشاءالله دی میله جوړوم که خدای کول خټکه داسې خوند به درکړي چې توبې کړي ډېره مهرباني الله دې تاسو ته اجر درکړي چې دې چې پوزه چې کومې خبرې وکړي دا په نیم ملا جوړ شوی ده ما ته خو نه پته الله دې د عمر کې برکت واچي یقینا ډېر خوند یې وکړو او زه تا ته دا انشاءالله یم چې کومې خبرې تا وکړي
لکه څنګه چې بچا خان څه خبرې نن هم موږ مشران په پښتو کې لري الله دې تا ته لوی عمر دې تا نه بعد چې ته دنیا کې نه وې انشاءالله دې تا پښتو دې نن موږ په یو تاریخ لیکي انتهایی مشکور یو دومره زیات مشکور یو چې الفاظو کې تاسو مطلب چې نشو بیانوای تا چې تاسو موږ باندې غریب خلکو ته مطلب چې عزت یې کو دلته راغلی خپل ټیم یې ځای کو ډېر ټیم دی راکړو ځکه چې دومره ټیم ماته پاته چې کله ماته غواړم چې کله راکوه ځان وکړم بل دې انشاءالله تا ته ښه ټیم درکوو انشاءالله که زندګي بل څه نه غواړم بل څه نه غواړم او بله خبره دا چې تا خبره وکړه چې تاسو ما جان پہچان کړئ موږ په ټکي انشاءالله موږ پر ودان مثال مو سعود چې پاسه شپږ ته کتلې یو نو انشاءالله هغې کې به تا موږ نه خبرو یو سره ملاقات وکړو دا وکړئ الله پاک زموږ دا یو سوچ شروع کړي کوم د پښتو خلاف دي هغه راسمه کې له غیرت څخه کومه د تیور خدای ما که د دین خلاف یو نقطه پکښې ده موږ ته راوښه جامد ځای صاحب موږ سره یې چې وایي تاسو تیار شو موږ دلته درځو که خیر دا ظالم نه دی ظالم زموږ غلامي د موسی علیه السلام تر قوم زیاته نه ده خوښه هغه خلک هم ځان خوښ بالکل یعنې توکل واخلئ هغه چې موسی علیه السلام یې ډېر تنګ کړی هغه ورته چې دا ښار دی نو سلوار راتله ورموسی یا پیغمبره دا زموږ نه ده خوښه ورنو څه وکړو موږ را پیدا کړو کډو را پیدا کړو پیاز را پیدا کړو دا را پیدا دا موږ نه هغه هغه ته دغه ځای فلاني شروع وکړو ماشاءالله تر ځای خو تا وایي زه پیغمبر یم زه زه پیغمبر یم نو خو چې تا خدای دې ورسي بیا به موږ تاسو موږ خدای کاڼي نه ولیده خدای دې ګډې کړي خدای مهرباني وکړي بیا څلوېښت کاله ښه رګړه یې ورکړه ښه رګړه یې ورکړه